اپریشیټ کوم چې په دې دونه سخت وخت کې تاسو الله تعالی دا مقرر کړ چې د 400 د خلکو هغه سوچ درته راووت او دلته نن پولو میدان کې کېناستی ښه به دا وه چې نن ډي سي صاحب هم په خپله ناست و ډي پي او صاحب هم په خپله ناست و او نور چې کوم ډسټرکټ آفیسرز دي چې په خپله ناست وو نو دا به ډېره زبردسته خبره وه خو چونکې مثال میډیا هم موجود ده تاسو الله تعالی پوهې او سمجھ درکړی دی او تاسو سره اختیار دی یو څو مسلې به زه ستاسو په نوټس کې راولم لومړنۍ خو دا دی چې د الحمدلله په صوبه کې د اوړو ریټ چې کوم دی ناره پرېوته خو ستاسو د ګورنمنټ د لوکل انتظامیې د طرف نه څه شی ښکاره شوی نه چې په بازار کې به روټۍ موږ ته په څو میلاوېږي یو سوال دویم دا دی چې زما دا سوال دی د ډي سي صاحب چې کوم نماینده وي چې هغه ډسټرکټ پریزیډنټ کوي دغه کوي هغې نه زه دا تپوس کوم چې د اختر نه 2 ورځې 3 ورځې یا 4 ورځې مخکې زما د غونډې ضلعې دپاره په کروڑونو روپۍ راغلې وې د هغه چې کوم د صوبایي ګورنمنټ د طرف نه وې نو ډي سي صاحب نماینده دې ما له دا جواب راکړي چې هغې کې ستاسو د ډي سي دفتر څه کردار و د هغې څه ریکارډ تاسو سره شته او تاسو موږ له د هغې جواب راکړئ چې تاسو هغه د اختر د هغه شپې چې کومې پیسې تقسیم کړې وې د هغې ټول تعداد څونه او ټول پکې څونه غریبانان پکې هغې کې تاسو ایډجسټ کړي دي دویمه خبره ده دریم زموږ په تیر شوی ګورنمنټ کې هم د ډي سي صاحب نه تیر شوی ډي سي صاحب ریکارډ لیک تاسو وګورئ چې د بیوټیشن په مد کې کم پیسې راغلې وې هغې کې د موږ ته فردر یو ځای وښیي چې په کم ځای کې دغه د بیوټیشن پیسې چې کومې دي دا لګېدلې وې څلورم نن سبا په دوکاندارانو فوډ والا چې څوک اکثر ناست دي د ډسټرکټ چې دغه کوي د هغه نه زما دا سوال دی چې ستاسو د فوډ ما ته په دې میاشت کې یو خپل ریکارډ وښایي چې تاسو په فوډ کې څونه خلک پرچه کړي دي څونه خلک هم جرمانه کړي دي او هغه هم راوستي و د هغوی نه تاسو جرمانه وصول کړې ده په هر سکول کې ایجوکیشن والا څوک افسر کو ناست وي ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر څوک پریزیډنټ کوي هغه دې هم د دې سوال جواب راکړي چې ستا په هر سکول کې 2 نمبر چپس خرڅېږي ستا په هر سکول کې ټیچران راغلي دي خالاګان راغلي دي هغوی په ماشومانو 2 نمبر چپس خرڅوي دونه څوک نشته چې ورته ووایي چې لکه ته راشه زما نن د کډني فیلیر دی هسپتال ته لاړ شې ډسټرکټ ډي ایچ او افیسر څوک شته ډي ایچ او چې څوک وي هغه دې ووایي چې د ضلعې نه په دې میاشت کې څو ماشومان د کډني افیکټ شوي دي او هغه کیډیې ته تللي دي یا بل ځای ته تللي دي خفه کېږو به نه زه ډېر په ادب سره دا څو سوالونه کوم د دې د ماله باقاعده مؤثر جواب راکړي او دې سره سره د دغه افسرانو د چې کوم ډي سي صاحب نن خو نشته خو ډي سي صاحب دې بله یو موقع جوړه کړي چې هغه په خپله ناست وي او هغه دا ځان سره نوټ کړي او هغه موږ ته د دې شیزونو ګارنټي راکړي بل د سکولونو نه علاوه د فوډ افسر چې څوک وي هغه ته وایي ته راشه ته لږ روزه تحصیل خو پرېږده تحصیل خو تا سره په دغه ځای کې دی ته پیدل هم راوتی شي په دې کوڅو کې لږ دننه شه په دونه جوس راوتی دی دونه جوس یو افسر د لاړ شي صرف هغه جوس کې چک کې په خولې کې دی واچي چې دې ذایقه څنګه راوځي ټول تعلیم یافته باشعوره 400 خلک مخکې په ډېر پوهې خلکو کې شاملېدل نن دونه افسران زموږ بې حسه شوي چې د هېڅ نه راوځي نن دونه افسران زموږ بې ماډله شوي چې هغه زما په کوڅو کې تپوس نه کوي چې دلته جوس خرڅېږي دلته چپس خرڅېږي دلته زخر خرڅېږي دلته څه خرڅېږي ټیمې والا نه راشه ټیمې والا د په دې ویڼو کې په دې ډېرانونو کې څونه مجې ګرځي په هر کور کې قسم درته خورم زما په کور کې لومبنۍ ماشومان او دغه چې څونه افیکټ شوي دي ما ته پته ده پرون هم ما یو ماشوم له په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال کې اپریشن کړی دی د څه د وجې د 2 نمبر چپسو د وجې صفایي نشته ګندګي ده قسم درته خورم چې دا کوم خوراکونه زموږ کېږي دا د څه د وجې ټیمې سره دونه وسایل نشته چې هغه راشي هغه لږه چونه واچي هغه لږه څه داسې څه بل څه شی داسې واچي څه کارونه دي چې هغه به عوام کوي خو څه کارونه دي چې هغه خفه کېږي مه چې ستاسو د افسرانو کار دی تاسو د افسرانو نه به الله تپوس کوي تاسو د افسرانو د بچو ته چې دا کومې تنخواګانې ځي دا زموږ په سر ځي کوشش به دا کوو چې هره محکمه د خپل کار وپېژني خپل هغه وپېژني زموږ نمینهګان
ایم پی ایګان صاحبان هغوی پاس شوي دي، بس هغوی پاس دي، هغوی بس کار شوی دی. خو دلته عوامو کې نن څوک ناست دي وګورئ، دا د غونډې ضلعې په سطح باندې بېدبی کې مه راولئ. د غونډې ضلعې په سطح باندې کلي کچېرې د کړو 200 کسان زما د ضلعې نه عوام نه راوتي. ولې نه راوتي؟ هغوی ته پته ده چې دا هسې عرضي فارمیلیټي ده او فارمیلیټي به پوره شي او یو ټیم یو ګنټه به تېره شي او کلي کچېرې به ختمه شي. دا تاسو موږ سره عهد وکړئ چې دا کومې خبرې دلته وشوې په دې باندې کار شروع کړئ، هر رنګه کار پې شروع کړئ. او زه به ګورم چې دلته د فوډ کوم افسر دی چې هغه به ماله دا 2 نمبر جوس څونه را پیدا کوي، چپس به څونه را پیدا کوي. مړه تاسو ټول ورسره میلاو یې. قسم درته خورم چې تاسو په دې دا پرچې نه کوئ، دا د دوی فیکټرۍ تاسو نه بندوئ، دوکانونو کې پې تاسو دا شوزونه نه بندوئ. د دې نه دا ظاهرېږي چې تاسو ورسره میلاو یې. بل ډي پي او صاحب زموږ ډېر محترم دی، ډېر ښکلی سیسټم پرامن ماحول روان دی. خو چونکې په دې 20 25 30 ورځو کې د امن و امان چې کوم صورتحال جوړ شوی دی، هغې اړخ ته ډي پي او صاحب چې کوم نماینده ناست وي هغه د دغه اړخ ته بوځي. او بل هوایي فایرنګ هر څه چې ما ته راشي دلته د قسم وخوري چې د ده په علاقه کې هوایي فایرنګ روزانه حساب سره کېږي او که نه کېږي. دی د قسم وخوري چې ده ته دا پته نه چې دا فایرنګ د دغه واده نه کېږي یا د دغه نه کېږي. نو زه په ډېره جزۍ سره ما دا دونه خبرې وکړې، بېادبي دې معاف وي، د ټول نه زه معافي غواړم. خو دا کومې خبرې مې چې وکړې دې د عملي لیول سره یو دغه ورکړې او په کار ده چې بل ځل مین افسران چې کوم دي دا په خپل راځي چې کوم سوالونه مو وکړل د دې جواب دې ماله فوډ والا هم راکړي او هیلث والا دې هم راکړي، ایجوکیشن والا دې هم راکړي. او دا زه اپریشیټ کوم کومه محکمه ده، زړه نه ورته وایم. زه په غونډه ضلع کې واحد اپریشیټ کوم ریسکیو 112 2 چې کوم دی دا واحد داسې اداره ده چې دا تا نه رشوت نه خوري. دا واحد داسې اداره چې دا تا له په یو ټلیفون باندې ستا کور ته راځي، مریض ته راځي. نو دغه شانتې تاسو هم ځان جوړ کړئ چې تاسو ته معمولي څوک د اوف اواز راځي، په دې به تاسو هم خوشحاله یې، الله تعالی به موږ نه خوشحالي او زموږ دا مسلې به حل شي. ډېره مهرباني.